پلار بوډا پلار په دې ارمان خاورو لاړ شي چې زما سره زما د زوی یو 15 منټو لکې ناستلې مونږ په شریکه ډوډۍ وخوړل او د به قص کړی چې نه زه به د شپې په 10 بجې کور ته راځم بس هغې ته خو به پلار ډوډۍ هم خوړلې هغه به وده شوی دي دا لږ وخت دا یو 15 منټه په دې کې ملاقات هم کېږي په دې کې دا پلار د هغه د صحت سړی تپوس هم کولی شي په دې کې د دې پلار د 40-50 کالو د عمر د تجربې نه استفاده هم حاصلولی شي بوډا پلار دی په خپله خوراک نشي کولی ته ولې نوړی جوړه که په خوله کې کېږدوه بوډۍ مور ده په خپله خوراک نشي کولی ته ولې نوړی جوړه که په خوله کې کېږدوه په دې شرمېږه ما ته وې چې د دوی لاس رپېږي زما کپړې څخه کېږي هغه خپل ماشومتوب درنه هېر شو تا د دې پلار څو پیرې کپړې څخه کړي دي تا د دې مور څو پیرې کپړې څخه کړي دي کپړې نه مور واحده هغه هستي ده چې د ژمي یخه شپه د خپل بچی سره د میتیازو په لمده طلایې کې تیری الله اکبر دا مور واحده هغه هستی ده نن تا ته د دې سره په ډوډۍ خوړلو باندې ځان بد ښکارېږي حضرت موسی علیه السلام الله نه سوال کوي الله جنت کې به را سره څوک ملګری خو راته وښیه الله رب العالمین ورته فرمایي فلان کې قصابي به ستا ملګری موسی علیه السلام حیران شو قصابي انبیاو سره یو ځای ناشنا خبره ده موسی علیه السلام لاړ هغې قصابي سره په تخت کینی ګوري چې دی کوم عمل کوي چې دی الله د جنت کې د انبیاو په صف کې راپاسئ خلق راځي غوښه اخلي پیسې ورته ږدي ماښام شو دی وی یاره ما خو د ده ستاسې خاص عمل ونه لیدلو دا خو دا نور تاجران هم دقه شانتې کوي سودا خرڅوي او پیسې ږدي ځان سره دې قصابي کاکا ځان سره لږه غوندې غوښه په تیلۍ کې راواخیستله او موسی علیه السلام پیژني نه چې دا بابا را سره ناس میلمه دا څوک دی وی بابا زما سره ځو موسی علیه السلام ورته وی زه چې ځو روان شو قصابي کاکا چې لاړ غوښه یې باندې کړله شوروا یې پکې وکړله ډوډۍ یې پکې پسته کړله په یو کنډول کې ور واچوله موسی علیه السلام ورته ګوري یو بوډۍ زنانه بوټۍ په کټ کې پرته ده دا قصابي کاکا لاړ شو او په دې خپل دا اوږه ورته اړمه کړله او دا یې کېنوله په کټ کې او یو پسته نوړی راخلي او په خوله کې ورلږدي دی چې یو څو نوړی وخوړلې بس دا لاسې داسې وسنډول چې بس ته شونډې ورپولې موسی علیه السلام دا نظاره اینی د دا بوډۍ سملوله باقي مانده ډوډۍ یې راوړله موسی علیه السلام ته وایي اوس هم لا نه پېژني چې دا څوک ته وي بابا چې دا ډوډۍ باقي مانده ما ورته وخورو هغه ورته وایي زه خو ډوډۍ نه خورم زه صرف او صرف ستا د یو عمل د لیدلو دپاره راغلی وم خو دا راته ووایي چې دا زنانه څوک ده وی دا خو زما مور ده او د دې مور خدمت زه په خپله باندې کوم په ښځه باندې نه کوم ځکه د دې مور نه زه پیدا یم زما ښځه ترې نه ده پیدا د دې مور خدمت په ما فرض دی زما په ښځه نه دی فرض ښه نو دی چې دا ډوډۍ وخوړله او دا لاسې وسنډول دا شونډې ورپولې نو دی تا ته څه وکړي دی ورته یاره بابا زما دا مور ډېره ساده ده جټه زنانه ده په څه پوهېږي نه نو اوس خو په خبرو باندې څوک نه پوهېږي خو چې په کم وخت کې به د دې په خبرو باندې موږ پوهېدلو او دی به ډوډۍ کله وخوړله او مړه به شوله نو دی به ما ته یو دعا کوله دا اوس هم حقه دعا کوي خو اوس یې ژبه کار نه کوي نو په هغې دعا یې څوک پوهېږي نه نو موسی علیه السلام ورته وایي څه دعا به یې درته کوله نو دی ورته وایي دا قصابي کاکا وایي ما ته به یې دعا کوله زویه الله دې زما د خدمت د برکته په جنت کې د انبیاو سره راپاسه الله اکبر هغه خوش قسمته خلق دی چې د مور سره په یو پینډه ورته الله خوراک نصیب کړی وي رونو چې دا کور ته سړی د اختر په ورځ راشي هر نعمت موجود وي او مور په کور کې نه په تورو خاورو کې پرته تاسو د مور د قدر و قیمت تپوس د هغه چا نه وکړئ د اختر په ورځ چې د هر څوک په کور کې موجود وي هر څه نعمتونه وي پلار نشته دی په تورو خاورو کې پروت دی ته به وې چې خدایه کاش چې پلار مې موجود وي په یو ځای په یو پینډه ناست وي او ډوډۍ مې یو ځای خوړلی وې ورته رغاړوتی وې مبارکي مې ورله ورکړی وې دا جي اختر دې مبارک شه مور له به کټله ورغلی ومه مور اختر دې مبارک شه
د خپلو میندو د خپلو پلارانو د هغوی قدر کوئ، هغوی له وخت ورکوئ. خویندو میندو تاسو ته هم وایم او ځوانانو تاسو ته هم وایم، خپلو والدینو له وخت ورکوئ، هغوی ته سپک مه ګورئ. څه چلو شو لاس به یې رپېږي، څه چلو شو ډوډۍ به کپړې به ځان له څښاکوي، تاسو ورسره کښېنئ، ځان سره ټیشو پیپر کېږدوئ، ځان سره تولیه کېږدوئ، مخ ورله پاکوئ، ږیره ورله پاکوئ، په کپړو تې نه چې کوم دی نو ډوډۍ راتاویږي هغه ورله پاکوئ. ته ماشوم وې یاد شي درته تا ته یې په دې غاړه کې لاړساس یې لګولی او د مور دی، او چې کله به دې لاړې رابهېدلې مور به درله خوله پاکوله، هغه وخت دې یاد شي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو معاشره په دغې نبوي تعلیماتو باندې دې الله ښایسته کړي.